يا محترم مسلمانان، نن د اسم اعظم وظیفه دله در کوم. حدیث مبارک د آسان اسم اعظم دی او په دې باندې یو د صحابي دعا الله تعالی قبول کړې ده. اسې منګړته اسم اعظم نه دی، یو زبردست یو حقیقت والا اسم اعظم او نن د جمعې مبارک ورځ هم ده. نو نن د دې جمعې په ورځ باندې ان شاء الله دا اسم اعظم وظیفه وکړئ. کو نن د جمعې ورځ ونه کړه نو چې کله تاسو دا ویډیو ګورئ نو دا اسم اعظم په خپل دعاګانو کې شریک کړئ. چا چې هم په خپل دعا کې دا اسم اعظم شریک کو نو د هغه به الله تعالی ان شاء الله ضرور دعا قبلوي. او په دغه دعا کې کو د هر څه لپاره، حاجت لپاره، مشکل لپاره، واده لپاره، نکاح لپاره، محبت لپاره، هر څه لپاره دی د الله تعالی نه وغواړي. نو دا اسم اعظم داسې یو طاقتور دی محترمو چې د هغه دعا به ان شاء الله الله تعالی قبول کړي. کو دعای د هر قسم مقصد لپاره، د هر قسم پریشانی لپاره کړي وي، ځکه چې دا د دوانو جهانو سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث مبارک او مفهوم دی چې صحابي دعا غوښتله محترم مسلمانانو او به په دغه دعا کې د اسم اعظم یعنی د ذکر پکې وکړو. صحیح شو. انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ وی فرمای چې یو پیرا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کس داسې ولیدو. صحیح شو چې رسول الله مبارک او فرمایل چې بشکه کم اسم اعظم سره د دعا وغوښتله نو دې اسم اعظم سره الله تعالی هر دعا قبلي او هر سوال چې وکړي د الله تعالی نه هغه سوال الله تعالی پوره کوي. نو دا یو زبردست زما استاد لپاره د مسند احمد حدیث مبارک دی. نو اسم ان شاء الله دا آسان اسم اعظم نن د جمعې ورځ د خیالي ورځ د هر څه ورځ چې ده نو په دې ورځ باندې ان شاء الله وکړئ، الله تعالی مو سره حاجتونه پوره کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر معزز او محترم او قابل قدر مسلمانانو ورونو خویندو هغه مسافر کوم چې بهر وطنونو کې دي مسافر دی، الله تعالی د ټولو مسافرو حامی او ناصر مددگار شي. الله تعالی مو دنیا او آخرت خوشحالي عزتونه راحتونه په نصیب کا. پس چې خوشحالېږي الله تعالی مو باغې خوشحاله کا، پس چې خفه کېږي الله تعالی مو د ټولو خفګانونو نه په امن کې وساتلی کا. محترمو نن زمونږ وظیفه د اسم اعظم ده او دا د اسم اعظم وظیفه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله یعنې دې تاکید فرمایلی یعنې دې تصدیق فرمایلی دی چې کوم صحابي دې اسم اعظم سره دعا غوښتې او الله تعالی قبوله کړې وه. نو زما استاد لپاره هم په دې اسم اعظم کې عبرت دا پروت دی چې مو تاسو هم دې اسم اعظم زده کو، آسان دی او په دې عمل وکړو، د دې په ذریعه باندې خپلې دعاګانې د الله جل شانه نه وغواړو. اسم اعظم به ستاسو ته په دې سکرین باندې ښکارېږي محترم مسلمانان، تاسو ته وکښئ. آسان دی، دومره ګران نه دی. اللهم انی اسألک بأن لك الحمد لا اله الا انت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام. بالکل آسان اسم اعظم دی چې بشک الله تعالی نزه په دې وسیله باندې غواړم چې ټول حمد او تعریفونه د الله تعالی لپاره دي. د الله تعالی سوا څوک معبود نشته. الله تعالی یوازې ذات دی او طاقتور ذات دی، شریک څوک نشته. الله تعالی ډېر زیات احسان کولو والا ذات دی او د ځمکو اسمانونو پیدا کولو والا ذات څوک دی؟ الله جل شانه دی. نو یو صحابي دعا غوښتله او الله تعالی قبول کړه. رسول الله مبارک یعنی تصدیق فرمایلی دی چې په دې اسم اعظم سره دعا وغوښتلی شي په یقین او په اخلاص او په توجه سره نو الله تعالی ضرور قبلوي. اوس تاسو هر کس د خپل ځان دپاره د جمعې ورځ ده نو د مازدیګر لمونځ نه پس ماسپښین لمونځ نه پس دې نه سکرین شاټ وباسئ او په دې اسم اعظم باندې د دې په ذریعه باندې د الله تعالی نه خپلې دعاګانې هغه غواړئ او الله تعالی به دغه دعاګانې الله تعالی ستاسو ضرور قبلوي. ځکه دې کې شک نشته او شک کولو والا په حدیث مبارکو کې دا مسلمان نشي کېدلی. مسلمان هغه دی چې د الله او د الله تعالی رسول صلی الله علیه وسلم په هر خبره باندې د 100% یقیني چې واقعي
دا خبره دا صحیح خبره ده. چې کله د چا په چا یقین کنه نو بیا د هغه کار کولی شي، او که یقین نه یې په هوا کې بس زه وظیفه وکړم او په هوا کې بس خبره ختم شي نه. محترم مسلمانانو، یقین او توجه د الله تعالی فضات باندې مو تاسو ساتو. دا وظیفه ان شاء الله به دغه ترتیب سره وکړو. موږ د هم ډېر دعاګانې پکې کوو، موږ تاسو ته کوو. الله تعالی تاسو هم د زړه مرادونه پوره کړي. الله تعالی زمونږ هم د زړه مرادونه پوره کړي. د دواړو جهان خوشحالۍ د الله تعالی مو تاسو ته راکړي. الله تعالی د خیر او د رحمت بارانونه ووري. السلام علیکم ورحمت الله.